او 10 صحیح طریقه څنګه ده دا او 10 صحیح طریقه ده ګوره او 10 نمخ کې ضروري مسله زموږ د بند د ټیم د خلم او د پلاني مسله مې چې پرې خلم په دا وجه پرې خلم او چې دا مسله بیان کوم او پلاني مسله ډېر وګړه بیا او 10 طریقه لګازدا کو بیا او 10 نمخ کې استنجا ده ما په دا باندې چې کله فقهي مسائل مونږ بیانول نو فقهي مسایلو کې ما د استنجا طریقه تفصیل سره خایلو زمون یو مسله ده د نارینه‌و مسله دا وی ورته چا څنګه چې بیماری نه فطرت ده هر انسان چې کله تشه متیازي وکي او ډایرکټ استنجا وکي دا چې کله راوچات شي نو دلته یو قطره پاتې کیږي یو ساس کې پاتې کیږي نو چې کله انسان لږ ټوک وهي یا په خو زور واخلي په خو په سر کې یا هم داسې وچات شي نو هغه یو قطره د تشه متیازو چې کومه پاتې شي هغه راوځي واپس نو ډېر کسان داسې وي چې استنجا وکړي او داسې وکړي بیا دغه قطرې خیال نه ساتي او قطره ترې نه د لمانځه په دوران کې کلاړه شي مه بدوي چې مړه مونږ دی کوم بس ما اودس کړی دی دې ته انتظار کوي دې ته استبراء ویل کېږي کتابونو لیکلي دي چې الاستبراء قبل الاستنجاء لازم استبراء کول دغه اساس کې د تشه متیازو وختل مخکې د استنجا نه لازم دي کله دا ونه کولو او د مانځه په دوران کې د مانځه نه مخکې دغه اساس کې راغلو او داس د مصر مات شلو کپړې د بلماز شولې که بدن سره ولګېدلو بدن د بلماز شولو نو دغه خبرو خیال ساتل پکار دي که کم کاس کم مرګره پر مسله نه پوه شوی د مانځه نه پات زوم دلته او ما سره بیا کېناستې شي زه تفصیل سره په د طریقه باندې بیا پوي کوم هغه نه بعد چې کله استنجا وکي بیا اوداس کوي نو اوداس لپاره کوشش دا وکي چې داسې ځای کې اوداس وکي چې دته د اوبو چې کوم اساس کې چې اساس کې د نه راځي چې د نه راځي بلما ځینې خو ځان ساتل دنه بهتر دي بلا اول لا سنه وینځل سنت عمل الشرع ولا سنه وینځي بیا درې پر خلق یوبا چول وسرا مسواک کول درې پر پیزا یوبا چول بیا پیزا سن کول دا سنت عمل دی بیا چې کله مخ وینځي نو مخ یو پر وینځل فرض دی درې پر وینځل مستحب سنت عمل دی بیا لا سنه وینځل اول خیر اس وینځل بیا دس لاس وینځل دا درې پر وینځل دام سنت عمل دی د سار ماسه سره مې استشالاس خلیلون کې سار باندې اسه راغی کې بس دا مسح وش ولا په دوړ لاسونو باندې مسح کول سنت عمل دی یا پورا مسح ولا کامله مسح ولا په دې باندې کته اجر او ثواب زیات ملاويږي دا شان ته ګوتو منځ کې خلال کول لاسونو ګوتو او خپل ګوتو منځ کې خلال کول او ګیره خلال کول چې چا ګیره پرېخي الله پاک دې ټول توفیق راکړي چا مې پرېخي چا یې پرې نو ګیره خلال کول دا هم سنت عمل دی چې کله غاڼه ګیره چې کله کم وي لکه ما غونته نو بیا پورا ګیره وینځل د فرض دی هغه چې د لاندې سرمن له وبره سوال لازم چې لاندې سرمن له پورا وګور سره دنه بعد بیا په خې وینځل په خو مې ته خبره وکړه چې رخصو غوته کې مې هغه کې خلال کول دا هم مستحب او سنت عمل دی